پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی عادیانو باندې چې کوم سیلې راغلې وکنه نو دا دومره سیلې الله را پرېښې ولکه دا ګوتمه څومره ځای نشي پوره سیلې پې نه ور راپرېښې او بیا هم قرآن کریم ذکر کوي دومره تیز وه چې دی دا ور وځې او اتر وځې په عذاب کې وخه اوس هم عذاب ورکولی شي خو دا ور وځې او اتر وځې تفسیر سراج المنیر لیکلی دی ابن جریج نه نقل کړي ور وځې اتر وځې دوی ژوندي په دې سیلې کې ور وځې او اتر وځې سړی په دې سیلې کې ژوندي او داسې یخ او تیز هوا وي چې د انسان د وجود نه داسې هار پار بځي او دوی به څه وي تاسو ویلي هلته څلېرویشتمه پاره کې من اشد منا قوه پتون به و زما نه څوک زورور شته پتون به خلک زمونږ غوندې زما غوندې زورور څوک نشته هلته الله رب العزت ورته جواب کوي ولې الله نه چا چې پیدا کړی هغه ستاسو نه ګورې زورور دی او قرآن کریم هم ذکر کړی دی چې د دې غوندې خلک بیا په ښارونو کې پیدا نشي التي لم يخلق مثلها فی البلاد سورہ فجر کې شته عامه پاره کې د هغې غوندې خلک بیا ما پیدا نه کړو دومره زورورو دومره طاقتورو خو لیکن چې دا سیلې په الله را پرېښوده نو قرآن کریم فرمایي دا سیو لکه تنې د کجوري چې د وی خوښ کوي تنې د کجوري چې د تفسیر عثماني لیکلی دي د سورې قمر په آیات باندې وی دی باندې چې دا صالح علیه السلام ورته وي تاسو باندې به عذاب راشي نو دې ځان له د نامې کنده وښکله تفسیر عثماني د شبیر احمد عثماني د علماء دیوبند رحمه الله هغې کې لیکلي چې دې ځان دپاره د نامې پورې کنده وښکه چې سیلې پرې راغله نو د ویښې ده وښکه او دې خو لوړه مو ډېر که نه نو داسې ښکارېدل لکه تنې د کجوري چې د ویښه راوښکې داسې یې راوښکل داسې سیلې پې الله راوست او یخه سیلې وه او دا وي د چهارشنبې د ورځې نه شروع شوې وه اتر ورځې او اوه شپې په دې باندې مقرر شوې وه نو دا بعضې خلک د دې نه استدلال کوي چې چهارشنبې په ورځ جامې مه وینځه دا سپېره ورځ ده نه دا خبره غلطه ده قرآن کریم وایي سپېره وي خو په دوی سپېره وي لکه یو سړی د شپې چې دی نو ګوته خوږېږي زخمي ده نو په هغه باندې شپه اوږده شي په تا خو لنډه ده ته خو سم چې شپه لنډه ده پوه شو پې که نه تا باندې خو سم شپه لنډه ده داسې ده که نه په خوب پکې نه مړېږي داسې نو دا په هغه باندې سپېره شوي په هغې سپېره وي په هغې پکې عذاب راولي په تا خو په عذاب نه راغلی دا خبره د ښځو غلطه ده چهارشنبې په ورځ جامې مه وینځه وي دا سپېره ده چهارشنبې ورځ سپېره نه ده په هغې باندې سپېره شوي حسومن پرله پسې یا حسومن چې سپېره وي په دوی باندې سپېره شوی فتر القوم فیها نو تا به لیده په دې کې دا قوم سرعا پړ مخې پراته کانهم اجاز نخل خاویه کوی چې دا تنې د کجوري دي خاویه غورځېدلې شوې یا د ویښ نه راویستلې شوې تفسیر ابن کثیر وی دی یې رو داسې اوچت کړل او د ځمکې له چې راوویشته نو دا کوپړې وله داسې وسیرله په دې سر یې داسې راوغورځ الټا بر یې وخېجول هوا کې او واپس یې چې د ځمکې له راوویشته که نه نو دا سر یې وله داسې دغه دا سر دا منځ نه دی دی په منځ دوه شو مازغه ترې راووتل دقسې چې لکه تنې د کجورې هغه په منځ وسیرلی شي پرېوتې وي فتر القوم نو تا به لیده په دې کې قوم الله سره د څه کمې دی فتر القوم تا به لیده په دې کې قوم سرعا پړ مخې کانهم اجاز نخل ګوی چې دا تنې د کجوري د خاویه غورځودلې شوې فهل ترى لهم آیت ویني دی لره من باقیه څه باقي پاتې نشانه شته څه شته د دینه پاتې ټول لاړه ختم شو وجاء فرعون او راغلو فرعون ومن قبلهم او هغه چې مخکې د دوی نو هغه څوک چې مخکې د دوی نو والمؤتفکات او نسکوریدونکي کلي بالخاطئ په ګناه سره د لوط علیه السلام کلي اغي الله رب العزت سره د کلی سره د کمرو ټول چې د نو جبريل علیه السلام په خپل وزر کې اوچت کړ ټول کلی ستا شاول چې کنه نو هغه سیدنو سلکشان د خور راوالی او ته دا د کمال وکړو ولیکن د جبريل علیه السلام په یو وزر کې دومره طاقت علما ذکر کوي چې دا 15 کلیو د لوط علیه السلام دا کلی دا ټول کلی دا په دې ځمکه کې دا وزر داسې ورښکته کړ لاندې نو سره د خورې نه
سره د دیوالونو نه، سره د انسانانو نه، سره د کور د سامانه، سره د زناورو، هغه داسې اوچت کو او هغه اسمان ته ورسو. او چې اسمان ته ورسو کنه نو هغه ځای نه واپس بیا داسې وی دومره اسمان ته نږدې کړو چې د دنیا د اسمان کې د دوی د سپو غپارې هغه پرشتو اوریده. ځکه د لوط علیه السلام قوم کې یو دا مرض چې دوی به سپي ساتل، سپي به ساتل، نو د دې د سپو غپارې هغه اسمان کې پرشتو ور دونه اوچت کا او بیا دا وزر داسې کا واپس را الټه کړل او دا کورونه روان شو، دی پړ مخې پراتو، بیا په د کاڼو باران والمؤتفقات بالخول تباشو. لږ سوچ وکړه دوی د لوط علیه السلام قوم چې نو لواتت په هلکانو سره بدفیلي کوله. دا خو د پیغمبر علیه السلام د هغه اخري امت ته چې الله رب العزت دا شکلونه نه مسخه کوي. ګینې مخکینی امتونو چې دا کار کاو هغې په کاڼو باندې د کاڼو بهرانه پې کړو. نن دا اعلام کیږي ښه په ښکاره باندې هلکانو سره بدفیلي کیږي. الله رب العزت د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کړي. یہ حدیث کې راځي چې کم وخت کې الګ په الګ بدفیلی کوي نو حدیث کې راځي د ازمکه الله ته وی تاسو دې له پیدا کړم، د ازمکه الله ته ګیله کوي تاسو دې له پیدا کړم او الله ته وی یا الله ته ما ته صرف اډرو کستا د اډر ز پابندم، ته ما ته اډر زیرا کاګم. نو که دغه وخت کې الله ورته اډر وکړي او تاراخ کې نو سال بدی سهال بدی سړی چې په کوم حالت مړ شي په هغه حالت په قیامت کې مرا پس. والمؤتفقات بالخاطئه او نسکور کیدونکي کلی بالخاطئه په ګناه باندې فعصوا رسول ربهم فرمانی کړو د رسول در خپل فاخذهم نون ودوی لرا اخذت الرابیا په نیولو سختو باندې. ان لما طغى الماء یقینا کله چې زیات کړو به یقینا منګه کله چې زیاتې کې او به حملناکم نو موږ سواره کې تاسو فی الجاریه په روانه کشته کې د نوح علیه السلام دور یادې چې نوح علیه السلام دور کې خلق چې دی تباہ و برباد شو او د نوح علیه السلام کشته هغه بر روانه وه. لنجعلها دې دپاره چې وګرځو موږ دې لره لکم ستاسو دپاره تذکرة نصیحت وتعیها او یادو ساتي دې لره اذن واعیا غوګونه یادونکې دا غوګونه یاد ساتي. او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وی د دې امت د نبی اسلام امت اولنی خلکو د نوح علیه السلام د کشته غ تختې لیدلې وي، د کشته غ تختې هغه لیدلې وي. دلته قرآن وی وتعیها او یاد ساتي دې لره اذن واعیا غوګونه یادونکې دې نه عبرت واخلي چې داسې د نوح علیه السلام په قوم باندې داسې سیلاب راغلو دا یاد ساتي. ځکه قرآن کې به وی کړه نو قرآن نه به زده کوي نو دا به د غوږونو کې پراتی چې الله داسې عذاب راوستو دا ټوله دنیا پکې غرقه شو. سوا د دې نه چې نوح علیه السلام سره کشته کې کم انسانان او زناورو هغه بچو نور ټوله دنیا الله غرقه کړ، دا کعبه هم پکې روانه شوه. وتعیها اذن واعیا او یاد ساتي دې لره غوږونه یادونکې. فاذا نفخ فی الصور کله چې پوکی وکړي شي په شپېلۍ کې نفخة واحده پوکی یو وحملت الارض راپورته وکړي شي ځمکه والجبال غرونه فدکتا دکة واحده نو دا به زره شي په زره زره کېدو یو سره. فیومئذ وقعت الواقعه د آخري صورتونه نه دي دا یاد ساته دی کې دا قیامت داسې پسترګو سړي ته ښایي. لکه دا حدیث کې مرادي چې یو سړی وایي زه قیامت پسترګو باندې وینم نو سوره انفطار، سوره اذا الشمس کوورت او سوره انشقاق دی ښه په سوچ او سمت سره او سوره نازعات دې کې د سوچو کې نو قیامت ته دنیا کې ولیده او دې کې سوچ پکار دی. د آخري صورتونه اکثر لدې کې قیامت دی د قیامت تذکره راکا. فیومئذ وقعت الواقعه نو واقع بشي په دغه ورځ باندې واقع کېدونکې قیامت. دې صورت کې درې نمونه قیامت ته کېښودل ښه: الحاقه، قارعه، واقعه. وانشقت السماء وبچوي اسمان فهي يومئذ واهيه نو دا به په دغه ورځ باندې سس وي. والملك على ارجائها ملائکې و په طرفونو د هغې باندې ويحمل عرش ربک او باروي به عرش د رب ستا فوقهم په دغه ورځ
یوم اذن په دغه فوقم د پاسه د یوم اذن په دغه ثمانیه ات قسمه ملائکه څوک وي دا الله عرش کوم پرشتو بار کړي دي نو دا اته قسمه پرشتي دي او څوک وي اته دي او څوک وي دا اته سپونه دي اته پرشتي نه دي اته صفونه تفسیر ابن کثیر یو روایت دام ذکر کړي چې دا اته صفونه دي او یا اته قسمه پرشتي دي او حدیث کې دا مرাজি د الله عرش کوم پرشتو نیولې دي نو دا اغوی د 60 او د وګ د پوسکه ترمنځ د څومره زیاده د 60 او د وګ د پوسکه ترمنځ 200 کال مزل دی دومره غټي پرشتي دي تفسیر ابن کثیر هم روایت ذکر کړی دی ابو داود زاد المسیر درې وانه ذکر کړي چې دا اغي د وګ او د وګ د پوسکه او د 60 ترمنځ 200 کال مزل دی دومره تکړه پرشتي الله پیدا کړی دي د الله عرش نیولې ده یوم یذن پدغر سمانیا ات ملائک ات قسم ملائک یوم یذن پدغر استورزونا تاسو به پیش کړي شه په الله باندې به پیش کړي شه لا تخفا منکم خافیا نه به پټیږي تاسو نه اس پټیدون کې الله نه څوک دا نه دي چې پټ بتش ورګه الله لنور نه الله تر څخکار دی الله تر څخکار دی قیامت پر ورځ باندې به الله نسنه پټیږي ټول به الله تورزي ټول به عملنامه اخلي ټول به چې دینو الله به سره حساب کتاب کوي ښا او عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل نصیحت په تور به حاسبو قبل ان تحاسبوا ډیر زوره ور خبره به کوله وزنوا قبل ان توزنوا الله حاسبوا قبل ان تحاسبوا انسانانو دی دنیا کې د ځان سره حساب وکې د دین مخ کې چې قیامت کې سره الله حساب کوي څومره زوره ور خبره ده د نصیحت نډکه خبره عمر رضی الله تعالی عنہ به قوم ته چې الله د سره قیامت کې حساب کوي کنه د دین مخ کې ځان سره دنیا کې حساب وکړه وزنو قبل ان توزنو او کله چې الته کې تلل کېږي داغه نه مخ کې ځان دنیا کې وتاله داغه نه ځان مخ کې دنیا کې وتاله ما خامې چې کله بسترې ته ماستن بسترې ته ورننه وځي ځان سره سوچ وکا چې ما نن ورځ کې څه کړی سونه مې د الله د خوشاله کېدو کارونه کړی دي او څومره مې د الله د خفګان کارونه کړی چې دا حساب تازان سره وکړه کنه ان شاء الله العزیز ته ګناهونه پرې خودل آسان شي چې دا الک شان حساب ته یو ملګری خبره کوله یو الکو هغه چې یو ګناه ګورم هر ګناه کوم خو یو کار راکې چې هغه ځان سره لیکم یو کار راکې چې هغه ځان سره لیکم نن مې دا ګناه کدا حساب ځان سره کاوه ماستانه دی لکټیم ورکا حاسبو قبل ان تحاسبوا د قیامت نمخ کې ځان سره حساب وکم ماستان ځان سره حساب مانن ورځ څه کړی چې دومره فیرست تا ته مخ ته پروتي چې دومره ستاسو ته دومره ير راغله الله به کار اسانه نه هغه ما به ګناه کول خو لیکله به نن مې دا ټول ګناه ویس داسې وخت راغی چې ټول ګناهونه ما پرې خودل ولې لکه طرف او دروازه 200 رکعات نفل وکم دروازه 200 رکعات نفل کوم نو دون لک شان فیرست ځان تا کېرا حاسبو قبل ان تحاسبوا د قیامت نمخ کې ځان سره حساب وکا وزنو قبل ان توزنو د قیامت نمخ کې ځان او تعالی د قیامت نمخ کې چې قیامت پر ورځ دی الله عمل تلی دین مخ کې خپل عمل او تعالی چې زدا عمل الله لكم کنه مخلوق لک ز سمرا کارونه د الله د رضا کوم سمرا د الله د خفقان کوم دا سوچ لک پیدا کزان سره